السلام علیکم. تیره ویکند باندې زه په کلي کې په یو واده کې وم. د کلي د ودونو خپل خوندونه ډیری. اوس خو د حالونو مختصر وادي 2-3 غنټې فنکشن یو کیسه ختمه شي. په کلي کې خو سم د سهار نه یو ډیر وخت خلک تیر کی او د کلي خپل رنګونه خوندونه دي. خو په کلي په ودونو کې چې څومره خوندونه دي نو یو څو قبیحه رسمونه پکې هم پاتې دي او پای کې یو د ټول نه غټ غلط رسم دی د فایرینګ. دا فایرینګ مخکې چې بچا کو نو خو آبادی کمه وه، کو ګولۍ به چېرته هوایي په شړو کې پرېوته پروا به دې نه وه. اوس خو آبادي دومره ډېره شوې ده چې هوایي ګولۍ چېرته وغورځېږي او چاته پې مشکلات جوړ شي، څوک پې ولګي، څوک پې مړ شي، زخمی شي. نو دا ډېر قبیحه رسم دی. په دې واده کې یو څو ښکلي ځوانانو هغوی پکې د فایرینګ شوق و. نو په ځوانۍ کې سړی په مستۍ کې خیر دی خو په طریقه کول پکار دي. مونږ چې یو ځای کې ناست وو نو هلته یو ځوان او هغه دا تماچه نیولې وه او ټریګر باندې لاس یې ښودی او بل سړي سره یې خبره کوله او لاس یې شاته نیولې او شاته ورته زه مخامخ ناست وم. ما په ژوند کې چېرته ډز صرف 15 کړي دي او هغه مخکې به په کالجونو کې NCC کورس و، نیشنل کیډټ کورس به لازمي فوجي ټریننګ به هغه مونږ کړی دی او دای به 20 نمبرې میلاوې دي. نو پای کې به په اخرنۍ ورځ باندې فوجیانو په تا باندې ډزې کولې. ماله چې ټوپک راکو زه ورته ناست وم نو ټوپکه فوجي نیولې او ما سترګې پټې کړې او ډزې مې وکړې. هغه ویې څه دي وویشتل، نښه یې راته ایښودې، مې نښه په تندر لګوه خو چې زما د نمبرو د سرټیفیکیټ کار وشي. زه ډېر سخت یریږم او هغه تماچه هغه ځوان زما طرف ته کړې وه. نو زه پسې ورپاڅېدم، ما ورته یاره دا تماچه دی ډېر، یو دی په ټریګر ګوتې ایښودې او یو دی په لاس کې نیولې، نو مهرباني وکړه د دې دا مخ اخوا کړه. هغه ځوان دی خدای عزت وکړي، ډېر ښه هلک و، زما خبرې ومنله او تماچه یې فوري په جیب کې کېښوده او بیا یې راته وویل چې جي زموږ دا علاقه ډېره خرابه ده، نو هغې طرف ته زموږ مجبوري ده چې دا وسله ځان سره ساتو. نو دا ډز چې دی شوق خو ښه شوق دی چې څوک یې کولی شي، زما خو بلکل شوق نشته. خو بیا د هغې هغه وروسته غمونه ډېر زیات دي. سته به غلطۍ سره بدنه څوک ولګي، بیا د ټول عمر دشمنیانې جوړې شي. بیا چې روغه کې نو یو بل قبیحه رسم دی چې سورې ورکوي. په سوره مطلب دا دی چې 2 خاندانونه روغی نو ته به خور لور په هغې جرګې ته حواله کوي او هغوی چې ورسره هر چاته یې واده کوي. دا یو ډېر عجیبه رسم دی. یا به ورله جایداد ورکوي یا به پیسې ورکوي او هروغه به کوي. نو د هغې نه ښه ده چې ته دومره مشکلات بیا وروسته د ډز نه جوړېږي. اړو د وسلې دا شوق مه کوه. نو دا یو پیغام دی چې په ودونو کې د خوشحالۍ په موقع دا ډزو نه پرهیز کوئ. خوشحالۍ نه اکثر غم جوړ شي او تاسو ته مشکلات دي. او شوق دپاره سړی وسله ساتي، بس کور کې ښه ده، کو چېرته څه غلمل راځي په هغه باندې شوق پوره کوئ. خو د خوشحالۍ په موقع کې د ډزو نه چې کم غم جوړېدی شي هغې نه ځان وساتئ. امید لرم تاسو به دې خبرې سره اتفاق کوئ چې په ودونو کې دا ډزې او د خوشحالۍ په موقع بلکل بندېده پکار دي. کو دې سره مو اتفاق کړي نو کمنټ پې وکړئ، لایک ورکړئ، شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.